حضرت جابر رضی الله عنه د مدینه منورې نه شام ته ځي صرف د یو حدیث لپاره، یو مسلې لپاره. مسله ورته معلومه ده خو د سند د عالی کولو لپاره شام ته ځي. علما پوهېږي چې علوی سند څه شی دی. یعنی دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته دا حدیث په واسطو سره راغلی او هغه واسطه یې کموله. د عبدالله ابن عنیس رضی الله عنه نو ته حدیث رسېدلی په بله واسطه، هغه هم صحابي. او عبدالله ابن عنیس په خپله دا حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی او د قیامت د حشر متعلق دی. دوی او عبدالله ابن عنیس په شام کې او دا حضرت جابر په مدینه کې دی. نوي سورلي واغشته او زاد راه د لارې توخی ځان سره واغشته، سامان سفر او روان شو د مدینې نه شام ته. په تپوس باندې د عبدالله ابن عنیس رضی الله عنه کور ته ورلو. تپوس یې وکړو، وایي چې دی کور دی. دروازه یې وټکوله. بعضې روایتو لیکلي دي چې په اوښ د پاسه سور حضرت جابر، او هغه زمانه کې د شام فاصله یو میاشتې وه چې په لاره په دمه دمه ځي. نو حضرت جابر رضی الله عنه دننه آواز ورکړ، وایي څوک یې؟ وایي جابر یم. وایي کوم یو جابر؟ ځکه چې مدینه منوره کې جابر ابن عبدالله پاتې کېږي، دلته جابر څوک؟ وایي د عبدالله زوی. وایي ښه. فورا راووتو، ورته وایي راځه. وایي چې نه، د یو مسلې تپوس کوم. حدیث مبارک ته دا تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل اورېدلی. وایي چې ته راکوز خو شه، دمه شه، بیا به خبرې وکړو. وایي نه، هسې نه چې ستا او زما په منځ کې مرګ حایل شي، یا زه مړ شم یا ته مړ شي یا دواړه، د ژوند خو څه پته نه لګي. او زه چې څه دپاره راغلی یم زما مقصد به پوره نه شي. صحابه کرام، تابعین، زمونږ اکابرین، هغوی خپل آخري لمحات هغوی قیمتي کړي دي. تاسو به وایئ چې د دې څه وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زخمی دی، په خنجر والی شوی دی، پروت دی، درنګ سهار ته ویسا وځي، غیر چاپېر ته خلک ناست دي، پی ورکوي نو هغه په زخمونو بهر وځي، نبیز ورکي هغه په زخمونو بهر وځي. په دې کې یو نوجوان رالو، خلک تپوس ته راتلو، بیا بتلو. هغه نوجوان او زلمی چې واپس شو نو د هغه د پرتوګ یا ازار هغه د ګیټو نه ښکته و. ورته ویې چې فلان کې ودرېږه. وایي دا اوچت که، دا صادر دی اوچت که، ځکه چې دا کپړه هم خرابېږي دې سره، او د الله جل جلاله په نږدې دا مبغوث شی دی، د خدای دا نه دی خوښ، ځکه چې دا تکبر کې راځي. دې وخت کې دا نصیحت پرې نه خو ضایع نه کړو چې دا لمحات ضایع لاړ نه شي. دا صحابه کرامو شان. عبدالله ابن عنیس رضی الله عنه ته مجبوراً حدیث بیان کو. چې حدیث بیان کو ته اوس خو راځه، اوس خو ستا مقصد پوره شو. وینا اوس مې مقصد پوره شو، اوس څه کوم؟ د هلته نه بیا مدینې منورې ته واپس را روان شو د یو مسلې یو حدیث لپاره.